خو یو داسې د تعلق سلسله د سره تعلق قائم کی یو سلسله مونږ دا د کاټ په شکل کې یو اجتهاد کړی دی. اجتهاد نن سبا چا سره دومره وخت نشته دی، نه دومره سره ځان کړی بجاره بس ټیک ده کېږي، بس سستی ده که نه. نو وایي دا کارډ دا د میش دې ته نامه ده خود احتسابي کارډ. خود احتساب من خپل احتساب، زه خپل احتساب کوم. احتساب معنی حساب کتاب اخیستل. حساب کتاب نن سبا څوک چا سره احتساب کولی شي؟ هر کس یو پوره چودھری دی، پوره وډیرا دی، پوره خان او ملک دی، غن څوک احتساب کولی شي؟ خو ځان سره احتساب کولی شي که نه؟ ځان سره احتساب وکړو. نو دا چې دی 5 منځونه دي، دې کې ذکر دی، دې کې مناجات مقبول دی، دې کې تلاوت دی، دې کې د وعظ مطالعه ده، آسان نه کیا ده. په تاریخ لحاظ سره دا کارډ مرتب شوی دی. نو ته چې کوم منځ وشي، جمع سره وشي، تکبیر الله سره وشي، هغې ته به ټیک وې او الحمدلله به وې. او خدا نه خاصه د منځ قضا شو، تکبیر الله فوت شو، نو هغې ته به کراس وې او استغفر الله به وې. ذکر وشو نو ټیک به وې الحمدلله به وې. تلاوت وشو ټیک به وې الحمدلله به وې. مناجات مقبول یا یو عمل پاتې شو، هغې ته به کراس وې. دا خانه کې خانې جوړې دي. دا روزانه بنیاد باندې هفته کې میاشت کې به تا کاټ تا نه تپوس کوي. کاټ به تا نه تپوس کوي چې دا څومره کوتاهي کړې ده، څومره منځونه دې قضا کړي دي، څومره ذکر دې قضا کړی دی، څومره تلاوت دې قضا کړی دی، څومره مطالعه دې قضا کړی ده. کاټ به تا نه تپوس کوي. کاټ دا کاټ الحمدلله چاپ شو. دته جزاک الله وایي ډېر وخت پسې قضا هغه پسې لګېدلې وه، هغه چا هغه سستي کوله دی لکه زما احتساب کېږي ټول مخکې ما نه بڼې وباسي. نو ته زر جوړ کړه. نو شکر دی نن یې راوړو، نن یې بیا اخلاص و. جزاک الله ورته وایي. د مفتي ظهرالي خان صاحب رحمت الله علیه جومات کې چې دی هغه خادم و، نو هغه بجلی به لاړه، نو هغه به جنریټر لګولو. سټینډ بای کمپیوټر نظام نو منډه به واله زر به جنریټر لګولو. نو کله به هغه نه کمې کوتاهي وشو، نو جمعې مونځ کې به چې کله دعا کوله که نه، ټوله دعا به او بیا به دا ویل چې زموږ دې خادم نه دعا وکړي چې جنریټر زر لګوي، زموږ دې خادم نه دعا وکړي ټول په جمع سره چې خدای ته توفیق ورکړي چې په منډه باندې جنریټر لګوي، خلکو ته تکلیف دی په مزه لګوي. نو بیا دته هم دعا کو چې الله دته طاقت همت ورکړي چې دا کارونه زر زر کوي. چیرمین جوړ شوی دی که نه وایي ستا مفتو کې دا ټول تشهیر کېږي. ښه مونږ د سره دا سیاسي تعلق نشته دی چې لږ دله ووټ ورکوي. ادر چې خپل حساب کتاب دی د دله کې خدمت کې ځکه د چیرمین تعارف کېږي. نو ماشاءالله دا نن دا کاډون راوړي دي. نو د ټولې میاشتې انشاءالله دا کاډ به تا سره خبرې کوي. دې کې څه هدایات دي، هدایات و الوساتو ہدایات دادی کہ ذکر و تلاوت اہل اللہ کے ساتھ تعلق کی برکت سے تعلق مع اللہ کی دولت نصیب ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے شریعت و سنت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، جو مقصد زندگی ہے. ذکر تلاوت سرا اولیاء و بزرگان و سرناست پاس سے سرا اللہ سره تعلق نصیب کیږي او الله سره تعلق د زندګۍ مقصد دی. دې لپاره دغه احکامات او تابعداري، د خپل نظر حفاظت اور خصوصاً ٹچ موبائل، سوشل میڈیا، فیس بک وغیرہ کے غلط استعمال سے بچنا. نمبر 2، ایک مٹھی داڑھی رکھنے کا اہتمام. یو موٹے گیرا سڑو د پارا ظاہر د خزو گیرا نہیں گنا. او یو کس چې دی دینی مجلس کې ناسته پاسته کړې وه، نو بیا راغو پورته او ښځې ته چوکه ونیوه، ډزه ډزه ډزه. لکه ولې څه چل دی دا، څه ولې وایي؟ ورته وایي دا ګیره نه پرېږدي، ګیره نه پرېږدي. نو رور یا پلار دی چې الله دې ښه کړه، د ښځو خو ګیره نه وي. نه ورته وایي چې او ما ته هم پته د ښځو ګیره نه وي، خو اراده خو کولی شي، اراده خو کولی شي. نو بھائی یو موټی ګیره دا مونږ ته الله تعالی یو مقرره کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ چې دی په دې مخ باندې
ولګو ډېر لږ وخت دپاره دا موقع ده. الله دې زموږ ژوند کې برکت واچي. مرګ نه پس دا باغ بیا نشو لګولی. په همت سره دا عمل ژوندی کو. نن سبا دا یو عامه فضا ده، ګیره خریل، ګیره کمول، شریعت او سنت خلاف شکل او صورت جوړول دا عامه فضا ده. پکار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه زموږ زړه محبت دی، الحمدلله عشق دی، الله دې موږ ته نصیب کړي. دا شانتې عمل لحاظ سره موږ د دې خبرې فکر وکړو، حوصلې نه کار والو، الله نه وغواړو. یو موټی ګیره د چا وي نو هغه به دعا کړي چې خدای قبول یې کړي. هغه به غاویره کېږي نه، هغه به تکبر نه کړي چې ما خو پاس کړی د امتحان. نه، پاس کړی به هلئ چې کله الله پاک وایي چې پاس یې ته. او دا خبره خو به د قیامت ورځ پته لګي، په قبر آخرت کې پته لګي، دلته خو پته نشي لګېدی. نو کم سړی ګیره پرېږدي، ګیره پرېښي، دا به شکر ادا کوي، قبولیت دعا به کوي. او چا ګیره نه ده پرېښې، نه به دعا کوي چې خدای ماله همت راکړي، حوصله راکړي، طاقت راکړي چې دا ګناه پرېږدم. د یو موټی ګیره پرېښودل. نمبر 3، هر نیکی خوبی نعمت کو الله تعالیٰ کی عطا سمجھے. کم نیکی ته توفیق نصیب شي، منځ وشي، ذکر وشي، تلاوت وشي، اعتکاف وشي، تبلیغ کې سره وخت ولګئ، د مور پلار خدمت وشي مثلا، دا د الله فضل به ګڼئ، خپل کمال به نه ګڼئ چې د الله فضل دی، الله کرم دی چې الله توفیق راکړو. خپل کمال به نه ګڼئ، د الله فضل به ګڼئ. نمبر 4، سنت के मुताबिक लिबास का इस्तेमाल टखने खुले रखे मर्दों के लिए. مونږ چې پرتګو یا مثلا اداره کې سړی پولیس کې دی، فوج کې دی، پینټ استعمالوي نو ګیټو نه برئ. عام لباس د ګیټو نه برئ. د سړو دپاره، زنانو دپاره ټول بدن ستر دی، د سړو دپاره دا حکم دی چې دغه پرتګ چې دی برنه چې کوم لباس راځي، پرتګ وي، جوبه وي، دا چې دی د ګیټو نه برئ. لاندې نه چې کوم لباس راځي، جرابه وي یا موزه وي، دې باندې څه حرج نشته دی، دا ثابت دی. برنه چې کوم لباس راځي ګیټو نه برئ سړو دپاره. اور 5 نمبر، دل کی حفاظت کیجیے. حسد، کبر، بدگمانی، غصہ، ناجائز محبت، پرانے گناہ یاد کرنا، دینس خپل ځای حفاظت وکړو. نمبر 6، حقوق العباد کی پابندی کیجیے. بندگانو چې کوم حقوق زموږ په ذمه دي د هغې ادایګي وکړو. مثلا والدین، د هغې خدمت، خپلې ښځې سره ښه سلوک، رشتهدارانو سره صله رحمي او د ګاونډیانو خیال ساتل، دا حقوق العبادو دایره ده، د دې خبرې خیال وساتو. نمبر 7، ملازمت اور روزگار کے سلسلے میں حرام سے بچنے کا مزاج بنائے. دکان دے، تجارت دے، ملازمت دے، دفتر دے، لیکن د حرام نه ځان وساتو، د رشوت او د سود نه او د ناجایزو معاملاتو نه ځان وساتو. اور نمبر 8، زندگی کے تمام شعب و حالات میں اتباع سنت کے اہتمام کیجیے. قدم په قدم باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او اهتمام وکړو. دې دپاره زموږ د حضرت رحمت الله رساله د پیارے نبی صلی الله علیه وسلم کی پیاری سنت د هغې مطالعه وساتو. علیکم بسنتی یا اسوه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوم کتاب دی د هغې مطالعه وساتو. او دغه شان د مفتی تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم کتابچه ده پر نور دعائیں، د هغې مطالعه وساتو. او د دې خبرو دپاره یو آسان تدبیر دا دی، بالکل شروع کې دا لیکلی شوی دی. دا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم فرمائلی دی کہ اپنی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے، یوں فریاد کرے کہ یا اللہ آج کا دن آپ کی رحمت سے شروع کر رہا ہوں، مجھے تمام گناہوں سے بچا، خصوصاً آنکھ، زبان، دل کے گناہ سے بچا. پھر عزم کر لے کہ آج اسی طرح دن گزاروں گا انشاءاللہ. پھر رات سوتے وقت جائز میں نیکی پر شکر، کوتاہی پر استغفار کرے. اگلے دن پھر اسی طرح عمل کرے، انشاءاللہ 40 دن میں انقلاب پیدا ہوگا. روزانہ سحر فجر نفس فجر نمخی الله تعالی ته پزرز کې داسې فریاد وکړه چې خدای ستا فضل او کرم دی چې ما ته دا نن ورځ ته نصیب کا، ستا په رحمت او فضل سره دا نن ورځ شروع کوم. یا الله د نن ورځ ټول ګناهونه ما وساتي، خصوصا د سترګې، د جبې، د زړه ګناه نه زما حفاظت وفرمایي. او بیا عزم وکړه چې انشاءالله تعالی د دې مطابق به دا ورځ تېرومه. بیا چې کله شپه شي، د شپې یو 2-3 منټه وروسته وګوره دا ورځ څنګه تېره شوه، چې کوم د خیر کارونو توفیق الله درکړی د هغې باندې شکر ادا کا. خدا ناخواسته کومه کوتاهي شوې د هغې باندې استغفار وکړه. حضرت فرمائی، مفتی تقی عثمانی صاحب فرمائی 40 دن میں انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوگا. سلیخ ورځې کې انشاءاللہ زندګۍ کې یو رنګ پیدا شي انشاءالله. نو دا خو د احتسابي کارت دی، هر ملګری چې انشاءالله ځان سره والي او د دې مطابق انشاءالله تعالی د شپې او د ورځې د تېرولو یو ترتیب برابر کړو.
ناامید نشو، بے حوصله نشو، مایوس نشو. ځکه چې مایوسی او ناامیدي دا د شیطان یو کامیابه حمله ده. دې حملې نه ځان وساتو. ډېر سخت ګناهګار وي. د توبې او د استغفار دروازه تر قیامته پورې کولو ده او تر اخري سلګۍ پورې کولو ده. لہذا هیڅ قیمت باندې ناامید او نه مایوس نشو. الله تعالی دې موږ ټولو ته توفیق او همت را نصیب کړي او الله دې موږ تاسو نه راضي شي. 2 تسبیحات ذکر